محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت مبارک شروع ده الله تبارک و تعالی دا روزي عبادتونه تلاوتونه تسبیحات په خپل دربار قبول او منظور کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دویمه عشره بارک فرمای چې دویمه عشره دا د مغفرت شپې ورځې دي په دې کې الله تبارک و تعالی ته ځان نږدې کول پکار دي ځکه الله تبارک و تعالی په دې شپو ورځو کې خپل بندګانو ته بخشش او بخښنه کوي او په دې کې چې حضور علیه الصلوۃ والسلام مبارک کوم وظیفه ښودلې ده هغې ته استغفار ویلی شي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه چا دا استغفار ورزي دا ورکې کثرت سره وایي ډیر زیات په ناسته په ولاړه په ملاسته څه ټیم تا ته موقع ملاویږي استغفار ورکې ډیر وایي دویم نمبر استغفار استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه هغه لومبي استغفار کې تعالی لفظ چې کوم دی زیاتو سوچ استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه وی الله تبارک و تعالی به د رزق فراخ کوي او حلال دولت په الله تبارک و تعالی ور کوي استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه دویم نمبر استغفار داري او دریم نمبر استغفار په دې طریقه باندې چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه دې طریقې سره استغفار ویل ډېر فضیلت لري او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې استغفار ویل سره بنده الله تبارک و تعالی ته نږدې کیږي الله تبارک و تعالی د ګناهونه معاف کوي چې څونه پورې انسان توبه الله تبارک و تعالی توبه سي نو الله تبارک و تعالی د سره د رحمت معامله کوي ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی الله عنها د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے چې کله حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ود کېده نسل کرتے به استغفار د ود کېدو نه مخکې ویلې نو ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی الله عنها ته وی چې قربان تاسو استغفار ولې وای تاسو خو د الله تبارک و تعالی پیغمبر تاسو خو لوی شان دی تاسو د مخ الله تبارک و تعالی خلکو ته جنت زیری را لګلی صحابه باندې جنت زیری شوی تاسو استغفار صدا پاره وای استغفار هو هغه سړی وي چې ګناهګار وي د الله پیغمبر ورته وی چې د مؤمنانو مورې استغفار ویلو کې دا کمال چې انسان په الله ته نږدې کیږي بلکې د امت د پر تعلیم پدې کې پیش شوی دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم استغفار وایي نو امت له پکا دې په طریقو لا چې هغه استغفار وایي کم از کم سل کرته 200 کرته د مشایخ د نیکانو خلکو طریقه چې 314 کرته استغفار وایي په دې کې دا برکت پروت دی چې انسان الله تبارک و تعالی ته نږدې کیږي نو پروان الله سروزو کې چې کومې دي شروع دي په دې کې استغفار ډېر پکار دی سحر وې مازنه پس وې د ماسپین مازنه پس وې د مازیګر مازنه پس وې د خام د مازنه پس وې د ماسخوتن د مازنه پس وې د تراویح نه بعد وې چې کم ټیم تا ته موقع ملاویږي نه استغفار وایا په دې باندې ګناهونه معاف کیږي الله تبارک و تعالی زموږ مغفرت نصیب کی الله تبارک و تعالی د ماہ رمضان شدا روزه په خپل دربار ربوبیت کی قبول او منظور وګرځي اللهم صل علی محمد و بارک وسلم علیه